الف لام را. الله تعالی پویږي په معنا د حروف تلک دغه آیات الکتاب آیاتونه د کتاب دی المبین چې واضح کوونکې د خپل مقصد لره. ان انزلناه یقینا منګه نازل کړی دی دا قران کریم قرآن عربیا په عربی ژبه کې لعلکم د دې لپاره چې تاسو تعقلون د عقل نه کار واخلئ د دې لپاره چې تاسو په پوه شئ. نحنو منګه نقص بیانو علیک پتابانی احسن القصص خسته بیان بما اوحینا په سبب د دې چې وحی کړی د منګه الیک تا ته هذا القرآن د دې قرآن و ان كنت یقینا ویته من قبله مخکې د دې راتللو د قرآن کریم نه لمن الغافلین خامخا د ناخبرونه. اذ قال کله چې فرمایل یوسف علیه السلام لابیه خپل پلار ته یا ابتی ای زما بابا انی رأیت یقینا ما ولید الاحد عشر کوكبا یور ستوری والشمس او سپوږمۍ والقمر والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ رأیتهم ولید المادی لی ځان ته ماته ساجدین سجده کوونکي. قال او فرمایل حضرت یعقوب یا بنیا ای بچیا لا تقصص ما بیان و رؤیا کا خپل خوب دی علی اخوتک خپل ورونو ته فیکیدو لک نو چل بجوړ کی پس چل بجوړ کی تا ته کیدن څه چل. ان الشیطان یقینا شیطان للانسان د پاره د انسان عدو مبین دشمن د ښکارا. وکذالک او د غرنګ یجتبیکا غورکی تا لرا ربک ربستا ويعلمک وبخایتا من تأویل الاحادیث د تعبیر د خوبونو نه ويتم نعمته او پوره بکی خپل نعمت علیک پتا باندې وعلى آل یعقوب او په آل د یعقوب علیه السلام باندې کما اتمها لک څنګه چې پوره کړو دا نعمت علی ابویکا په مور او پلار ستا باندې من قبل مخکې د دینه ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی او اسحاق علی ابویکا په نیکونو ستا باندې من قبل مخکې د دینه ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی. ان ربک یقینا ربستا علیم پوی دی حکیم حکمت والده. لقد کان خامخا په تحقیق سره و فی یوسف علیه السلام کې و اخوته او پورونو داغه کې آیات النخی یعنی عبرتون للسائلین د پاره تپوس کوونکو اذ قالو کله چې ویل دی لیوسف خامخا یوسف و اخوه او ورور داغه احب ډیر زیات محبوب دی الی ابینا زمنګ پلار ته مننا زمنګ نه ونحن او حال دا دی چې منګه عصبتن یو ډله یو ان ابانا یقینا پلار زمنګ لفی ظلال مبین خامخا په سادهګۍ ښکارا کې دی. وقتلوا وجنی تاسو یوسف علیه السلام او اطرحوه او یا وشړی دلرا وغورځوي دلرا ارزن یزمکی تا یخلو لکم خالی بشی تاسو د پاره وجه ابیکم مخ د پلار تاسو وتكونوا او شیب تاسو من بعده رسول دینا قوما صالحین یو قوم نیکان. قال ویلی قائل یو وینکی منهم ددینا لا تقتلوا موجنی تاسو یوسف علیه السلام والقوه او غرزوی تاسو دلرا فی غیابت الجب پاغا تاق د کچکوی کی فی غیابت الجب پاغا کچکوی پتاق د کچکوی کی یلتقطه او دلته د غرزولو نه مراد کینول لی کینو یا غلره پاغا کچکوی کی پاغا تاق د کچکوی کی یلتقطه دراوا بخلی دلرا بعض السیارتی یوی قافله والا بعض قافله والا ان کنتم کچته یوی تاسو فاعلین کون کی مطلب که څکار کوي نو بیا دا وکي دغه وجنه ما قالو ویل دی یا ابانا ای زمنګ پلارا مالکات څه شوی تعالی را لا تامننا چې ته اعتماد نه کې باور نه کې علی یوسف په منګ باندې علی یوسف په بار د یوسف علیه السلام کې و ان یقین منګ له د تعالی ناصحون خامخا خیر خو د در پاره لناصحون خامخا خیر خو لټون کیو ارسله ولیګدا معنا زمنګ سره غدن سبا يرتا چې لوبي وکي او چې یلعب يرتا چې خوراکو کی ويلعب او لوبي وکي و ان یقین منګ له د در پاره لحافظ خامخا حفاظت کون کی وقال ویلی او فرمایل یعقوب علیه السلام انی یقینا ذچی مال یحزننی خامخا غمجن کی مال را اندا خبره تذهبوا چې بوزي تاسو به دلرا واخاف او زیریګما اند دې خبر نه یاکله الذئب چې وبخوري دلرا الذئب شرمخ وانتم او په دې حال کې چې یو بتاسو عنه ددنا غافلون خبره. قالوا ولدی لئن اكله الذئب کچته وخړو دلرا شرمخ ونحن او منګه عصبه یو ډله یو ان یقینا منګه اذن په دغه وخت کې لا خاسرون خامخا تاوانیان به یو. فلما پسر کلا ذهبوا چې کله بوت دی به دا یوسف علیه السلام او اجمعوا او راجم شول یعنی اتفاق وکړو ان په دې خبره باندې یجعلوه چې کیدی دلرا فی غیابت الجب پتاق دغه
کچکوي کی و اوحینا او وحی وکړه منګه الیه دته لتنبئنهم چې خامخه ضرور بالضرور خبر به ورکې تدیتا بامرهم پکار د دی سره وهذا چې دا دی وهم او دی لا یشعرون نه پوهېدل وجاءو او رال دی اباهم خپل پلار ته عشاء ماسخوتن کې یبکون چې جړلې قالو ویل دی یا ابانا ای زمونږ بابا انا ذهبنا یقین موږ لاړو نستبقو چې منډې وهلې وترکنا او پرېښودو موږ یوسف علیه السلام عند متاعنا پخوا د سامان خپل کې فاکله الذئب پسو خړو هغه لره شرمخ وما انت او تنی بمؤمن لنا یقین کوونکې په موږ باندې ولو کنا اگر چې یو منګه صادقین رښتینی وجاءو او راتلل وکړل دی علی قمیصه په کمیس د هغه سره بدم کذب په وینې دروغجنې قالو فرمایل حضرت یعقوب بل سولت بلکې ښایسته کړی دی لکم ستاسو دپاره انفسکم نفسونو ستاسو امرا یو کار فصبر جمیل پس زما کار صبر دی ښایسته والله الله تعالی المستعان مدد غوښتلی شوی دی د هغه نه علامه په هغه څه باندې تصفون چې تاسو یې بیانوئ وجاءت او راله سیارة یوه قافله فارسلو پس ویلېږو واردهم راوړونکې د اوبو خپل پس ویلېږلو هغه راوړونکې د اوبو خپل فعدله نو ځوړنده که هغه دلوهو خپله بوکا قالو ویلې یا بشرا ای زیریا هذا دا دی غلام الک و اسروه او پټې کو دلرا بضاعتن په طور د سامان د تجارت والله الله تعالی علیم پویو بما پاغه باندې یعملون چې دی کول وشروه او خرج کو دی هود یوسف علیه السلام بثمن په داسې قیمت سره بخسین چې هغه کوټو چې هغه کمو دراهم معدوده چې هغه روپۍ یو څو روپۍ معدودتین شمار کړی شوي وکانو دی فیه په باره د یوسف علیه السلام کې من الزاهدین د بې رغبتي کوونکو نه